دا د بارګیرونو والا اکثر به اخره کې لیونی شي خفکیږي ما به خبر تاسو سره کار کوي جوړو چې مولوی صاحب دا خبر وکړه زما د ارچا سره الحمدلله ذکر ز امام ابو حنیفه مقلد ما د هر چا معاملات را ته معلوم دي اخره کې دا خوران به لیونی بیا د سر نسپږي ولی امین وجداد عزیزانو چې یو خودی پردي سودا کې یو قسم لاندې او بل باندې بیاي چې والی بیرا واپس کی ورونو پدې سترګو مې لیدلی او پدې غوګونو مې اوریدلی قسم په خدای خپل خپل ګيري موږ دا د پټکی دي لپاره نه دی والی ګستاز خیر دې کې وې درجه ثواب دی امین مخه پکېږي معاملہ ګډه وډه ده چل ول دے چل ول دے نندر ته چل ول خبره کوم کنه چل ول دے منګیرا دې د پاره پر خودلی زخکاری موخکار تا ناستم چې ما باندې به الله د معاشري ریټیر پوجي سب څنګه الله را اړي ځکه هغه خو ټول عمر پوج کې پاتې شوی اوس بچول د ضرورت لپاره پلاټ اخلي یا کور اخلي یا ساخلي نزو ورته مورچه کې ناستې ما اچ راشي جی مسما مصلا چولې 2 رکعات خو تحیت الشکرانه مکم دام جی څنګه حال دی یاره بس مونږه څه پنسن هغه څه واړه بچی مو دي ټول عمر مو د قوم خدمت کړي اوس بچول سره روزګار بیغمه شمه الله اکبر یو پلاټ وزه خرشوي ما ته دلته مسلې راغلي دا زمون حال لرو دا زمونږه حال به چې چاته وي دا سیس واپس کا وي په دې بجرګو کو سوال کوم ټول معاملات والا ہوتا کڅوګ ځانتا مسلمان وای نو راشد دی تقریر چې دا ما کم کړه دا صد پاټي تقریر نه ده دا د جناب رسول الله تقریر ده دا دی یو لیډر خبره نه ده دا دی یو تنظیم خبره نه ده دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې چا تخپل مبيع واپس کړلا او دې د هغه مبيعي قبولیت په سره سره او کچ ما ته قبول ده خپل پیسې والا دغه واپس کوونکی نه چې چا خپل سیز واپس کو دی ته جنت کی زما د گوانډي توپ زیره ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حشر په میدان بسورې نوي د حشر میدان باندې بس شي لیکن یو ډل برواني لوی عظیم پرشتي بتین اخوا د خوارواني ورتبوي دا مېس کې خلق سوګ روان دي دا چیرته روان دي عزیزانو ورتبوي دا اغه تجارت خلق دی اغه تجارت پیشه خلق دے چې دنیا کی کاروبار کړه دے او په کاروبار کی امیش د پارا د سنت طریقې خیل ساتلې دے اغه خلق ته چې کلمه بيع واپس شوه دا خپل مبيعي قبول کړي دا اغه خلق چې کله چاته نخپل مبيع واپس کولا دیت انکار کړي نه دے خو چې کله یو سړی قرضار مندلې صحیح مندلې او بیا د قرض ورکولو نه عاجز پاتې شوی دی نه بیت نه د بچو کور نه دی لیکلې خپل قرض ور بخلې دی عزیزانو د ما آیتونه تلاوت کړ سوچ ورته کوي لومبه ته ګور ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان مؤمنان چې هغه کوي عملي صالحه عملي صالحه څه ته معاملات مزیدار خدی آیات تاو کی دی معاملات عبادات منز زکاة روجا دوی د پار اللہ وی اجرهم عند ربهم دوی د پارا دخدے پنیز باندے اجر دے ولا خوف علیہم عزیزانو ټول خلق باندې بقیمت کی یروی ټول خلق باندې بخوفی الله وی دا خلق دی یریگینا خلق بغم جنوی خلق بپریشانوی رب میں وی ولا هم یحزنون
دوی دی غمجن کیږي نا الله وی دوی دی خپ کیږي نا الله وی دوی باندې یره او خوف دی نوی قربان د الله ارشاد ستانا نن زما د معشوقې د کلام تفسیر دے منی سرے ہو رہے دغه رب می فرمائی عزیزانو دو قبیلی دی یو قبیلہ بنو ثقیف دا سوگدا یو بنو مغیرہ دا سوگدا بنو مغیرہ بنو ثقیف سر معامل راغلا بنو ثقیف راو لگے دل بنو مغیرہ سر دوارو مینس کی یو بلتی پیسی ورکڑی وی قرآن شریف واقعہ در تا بیانوم ہو دیو چا خبر در تکوموس من قرآن بانی زارش نشوا دا ڈاکٹر صاحب خبر در تکوم چی فضائل راتا یاد دی دا قرآن شریف پا یو آیات باندی 391 ملاوی گی خدا دا تا پتا دا ما دا عراق خبر مکڑا چی خدای پاک دا نو علتے و مولا سے بہر جمعہ دا حجاج دا ظلم خبر کولے چه حجاج دومره ظلم کړي بلور مولانا صاحب ته غو سوار المنبر باندې یا د خدای بنده پرګ د حجاج ټیک د قتل کړي ارسی کړي معاملې خدای ته اسپارا خو زبتا ته اغه ظالم خیم منبر باندې مولا صاحب ناس دي و عزت معاملاتو کې په عبادتو کې پرګ دا زبردرته او اکس اغه ظالم خیم چې د حجاج نم غټ ظالم وي حجاج خو یو ځل کعبه ورانه کړه او یا کرت کعبه ورانه کی خدای په دومره نه خپه کیږي او د یو مسلمان د زړه شیشې دی ماته کړي الله په دې ډېر خپه کیږي موږ جماعتونه جوړاو او مسلمانان درداو قسم په خدای قرآن شریف را سره دی الحمدلله زه چې یار کار کوم سوچ مې دی چې خدایا تاوان بکوم خیر دے اللہ دا تاوان دے دا پارا کوم چه دام گٹا گنم خو چه زما مقتدی لے تکلیف اون رسیگی زما گوانڈی لے تکلیف اون رسیگی زچ جماعت جوڑم نو رب بی خرازی کوم زدا نکم چه رب رازی کم او دا رب دا بندہ زر شیشی ماتے کم ما تا خدای نا اصل جماعتو نا جوڑ ما تا خدای دا نا وجدی جماعت کے ما چه دا سکڑی اللہ دی قبول او منظور کی ما سر خدای احسان کرے دا یاد ساتھ گورے مولانا سے ورتوی پریدا بست دا ظلمون ذکر کے تا تا پتہ دا چی دیو مسلمان زر دردول نو تا سی تیو سوال کو مرون دا چا زربا نا دردو خیر دے نفلونا کم بکو تلاوتونا کم بکو صدقات با کم ورکو خود مسلمان زر درد نا بزانا اوے مسلمان خوشحالوی قسم دے خدای با دی خوشحالی خوگا خبر ارچاتا کوئی قول معروف خیر من صدقت دا قرآن حکم دے رب فرمائی غور صدقہ سشے دے خیستہ خبر بدرنگ خبر دا اللہ نے دخل نو تاستا ما دا قرآن شریف آیات اوہلو اے مومنانو ستاسی عمل صالح با رنگ راوڑی ارنگ دا چی خلق با یرکیوی تب یرکی قیمت کے نہیں گوری ورطا یہ مسلمان بندہ دا اللہ معاملات خیستہ کا اعمال خیستہ کا خلق بغم جنوی زما بندہ تب غم جنا نئی بنو مغیرہ و بنو ثقیف پا مینس کی پا یو بل باندی سود اوختے ہو یو بانی سود اوختے ہو اچاچی سود اوختے ہو اگی خلقو پا چاچی سودو اگی رست ایمان راوڑو چاچی سود ورکڑے ہو اگی مخ کی ایمان راوڑے ہو خبر پوشی بنو ثقیف باندی سود پروتو دا بنو مغیرہ نا اس ملن پوئی کم دا خدای بزرگانو نو بنو مغیرہ و مخ کی ایمان راوڑو بنو ثقیف رستو ایمان راوڑو بنو ثقیف خیل دار آگئے چی انشاءاللہ من خو ایمان راوڑو او اسلام خو کل دین دے انشاءاللہ من کا بنو مغیرہ و تکینو نو زمانگا سابقہ سود بسوی جواب راکی کنا سود بسوی ماپو بھی کنا اسلام حکم دے کنا وفد راگے سوگ راگے وفد راگے برو مغیرہ و تا وفد راگے چیر جی منگا راگلیو منگم اسلام روڑو میرا بانیو کہ اگر سود منگتا پرے دے کنا سود منگتا پرے دے
زما په خبره خو پوهېږي وروڼو خپه دي ځان ښه پوه کوي دوی ته اوس ګوري ښه نن به ستاسې زړونه خوشحاله انشاءالله اوې مړه زما په بکس کې 10 ارب روپۍ پراته دي نو څه پکې هېڅ نه جوړېږي مه کوئ ښه الله سره معامله سیده کوي لویه زندګي را روانه ده انشاءالله ما نن ملګرو د مال چې د ارض نه خلاص شو علم زړه خوشحاله شو لرې که خدای دې بیخو باسي داسې دنیا ده مړه چې ډېری بیا به د ډېر سوچونه کوي دلته کېدم که دلته کېدم دلې ورکم که دلې ورکم که بینک کې کېدم او چې نه بالغ سر لاندې کېده بیا به بغیر د بالغ هم خوب درځي یاد ساتئ غم دی دنیا غم دی غم دی غم ځکه مور مې فرمایي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین لورگانو بچو ته مې چې کله روایت د بیبي مور زمونږ راشي ګورې تاسې به نوم نه لئ لورګانو تاسې به څه وایي زمونږ مور مبارکه فرمایي بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها نوم مبارک راغی لورګانو داسې به نه وایي چې فاطمه الزهرا رضی الله عنها داسې وایي زمونږ مور مبارکه فرمایي تاسې ته مې ادب کوئ ښه کله زما د مور مبارک نوم راشي بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها و پختنو تاسې وایي زمونږ مشره مور مبارکې فرمایلی دي څنګه وایي زمونږ مشرې مور مبارکې فرمایلی دي یا عزیزه ستا دا کاغذ به الله تعالی شي ورځ د قیامت به راشي ستا کاغذ کې به راشي چې ده ویلي چې زما مور مشرې مبارکې فرمایلی عن قریب چې الله رب العالمین فضل کی او د دې کلمې په برکت ته الله به حساب وبخي سبحان الله ادب وکوي انشاءالله مور مبارکه می فرمایي کشر مور مبارکه او نبی علیہ السلام ته محبوبه بیبي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وی چې کله آقا دنیا نتللو نه یې مونږ ته دراهم پرې ښودلي دي نه یې مونږ ته دینار پرې ښودلي دي نه یې مونږ ته چیلۍ ګډې پرې ښودلي دي دا د حدیث الفاظ دي نه یې مونږ ته اوښان پرې ښودلي دي زمونږ ښکلی نبي دنیا نځي نه دینار شته نه دراهم شته نن قسم دی مونږ د دنیا په محبت کې تبا بنو مغیره د پاره بنو ثقیف راغله ورته وی مونږ ته سود معاف کړ هغې ورته ویلي تاسو خو لا ایمان اوس راوړی دا خو مخکینۍ معامله ده مخکینۍ معامله مونږ ته راوړی د دې نه بعد مونږ مخکې سود پرېښودلی خو دا مخکینی سود پاتې دی دا راوړ دا خو مونږ ته دا خو مخکینی دی که نه تاسو اوس ایمان راوړ هغه معامله دواړه لاړل عزیزانو نن منگا قرآن تنزو نن منگا مولا تنزو نن منگا شریعت تنزو نن خو معاملات ختمی گینا دی وجنا آغا دوڑا قبیلی رالی سرداری کونین تکینا استل بنو مغیرہ ورتوی اید اللہ حبیبا دوی باندې زمنګ سود پروت خودی پرون یا ابل ورځ ایمان را وړې دی سابق سوتی نغواړو زمنګ ور سره سود کیږي کنا بنو ثقیف ورتوی دی زمنګ نه سود غواړي یقینا مخکینه مخکې را باندې پاتې دی خو ایمان مو راوړل مو ته خو پته نشته سرداری کونین می د ځان نه ورته نه وي نن زما په شانتی کمزور مولا والله کد اری مسئله تپوس ته وکي د پارسی متل دے مولا هغه دې چې چوپ کیږي نه خدای دې ما جهنم ته پر سي خو طالب سوي ما اے تمانه تپوسو کی اوس ما ته پته لګي چې دا مسله به حقانی مدرسه حل کړي دارالعلوم حقانی ته لګل بکار دي دا با مفتی اعظم مفتی سیف الله صاحب حل کړي دا با هغه علما د اکوړي حل کړي نو زه راځه ما سره جواب شته ما نه څنګه به سړی خوازي هاي هاي خدایا به من کتاب نه ګورو چې په کم طرف باندې کالتوس لاړو پاغې لاړو سرداری کونین میں انتظار کی دوڑا قبائل ناستی انتظار اغویم ناستی دانچی یو بل وخی شابسی پیغمبر تو آیا ادب تا گوری وسو خیر دے اید اللہ حبیب پزان تکلیف مراولا من خستا مختکت العبادت گنو زمون خو مین ماتشوا
که زمونږ په مجلس تنګېږي آیات کریمه راغی یا ایها الذین آمنوا